السلام علیکم. زه فضل اکبر تاسو ته په خپل یوټیوب چینل انګلیش وذ اکبر کې هرکلی وایم. نن به موږ د پریزنټ پرفیکټ کنټینیوس ټنس په باره کې خبرې کوو. پریزنټ پرفیکټ کنټینیوس ټنس. پریزنټ پرفیکټ کنټینیوس ټنس موږ د هغې کارونو لپاره استعمالو چې کوم کار په تیر شوي وخت کې شروع شوی وي او تر اوسه پورې جاري وي. هغه کار چې په تیر وخت کې شروع شوی وي او تر اوسه پورې جاري وي. دې کې موږ زیات فوکس په ټایم باندې هم کوو. که د ټایم ذکر په دې کې نه وي نو پریزنټ پرفیکټ کنټینیوس ټنس په ځای بیا موږ پریزنټ کنټینیوس ټنس استعمالو، یا موږ په بعضې حالاتو کې پریزنټ پرفیکټ ټنس هم استعمالو. د پریزنټ پرفیکټ ټنس به موږ په هغه ځایونو کې استعمالو چې کار په تیر شوي وخت کې شروع شوی او تر اوسه پورې جاري وي. موږ به د هغې لپاره پریزنټ پرفیکټ ټنس پریزنټ پرفیکټ کنټینیوس ټنس استعمالو. د دې سټرکچر په زموږ سره د افرمیټیو فقرو لپاره دا وي چې سبجیکټ has been, have been, first form د verb plus ing او since far نه وروسته object ولګوو. دې کې صرف یو خبرې اضافه وشول چې موږ has been او have been په دې کې استعمالو. دا د auxiliary verbs یا موږ ته helping verbs وایو چې په دې کې دا دوه helping verbs راغلي دي، has سره been لازم او first form د verb ing سره به ورسره وي ځکه چې دا continuous tense دی. perfect دپاره پکې هم سره has او have راغی او د continuous دپاره پکې هم سره د first form او د verb سره ing راغی چې کوم ته present participle form of the verb هم ویلی کېږي. دغه نه وروسته since او far به موږ استعمالو. لږ مخکې به دا وایو چې څنګه به موږ دا په کوم ځایونو کې استعمالیږي. هغه به د هغې به د اګزامپلز نه هم واضحه کوو او په دې ټنس باندې به هم اګزامپلز ورکوو. تاسو زموږ سره د ویډیو د آخره پورې اوسېږئ. افرمیټیو دپاره زموږ سره دا سټرکچر و. فور ایگزامپل he has been working since morning. he has been working since morning. he is the subject, has been پکې helping verb یا auxiliary verb استعمال شو او first form د verb working او موږ دلته کې since morning راوست. he has been working since morning مطلب هغه د سهار نه کار کوي. نیگیټیو فقرو دپاره به موږ سبجیکټ او څنګه چې کله دوه helping verbs په یو فقره کې راغلي وي نو د هغې دپاره موږ د لاولني helping verb نه وروسته نوټ لګوو. نور ټنسونو کې به هم داسې راځي چې دوه helping verb په پای کې راغلي وي نو موسټلی موږ داسې کوو چې د یو لاولني helping verb نه وروسته موږ نوټ ولګوو، لکه has not been, have not been او نور فقره هم هغه شانتې وي څنګه چې مخکې وه. For example, he has not been working since morning. He has not been working since morning. has نه وروسته نوټ راغی، been په خپل ځای راغی. مطلب د نوټ چې دی دا دوانو helping verb په منځ کې راغی. has not been. بعضې خلک اکثر داسې کوي چې has been not او به غلط وي. موږ به دا دې په منځ کې لګوو، مطلب د has نه وروسته او د been نه مخکې. د انټراګیټیو فقرو دپاره به موږ داسې کوو چې کله دوه helping verb وي د هغې کې لومړنی helping verb به موږ د فقرې په اوله کې ولګوو، د هغې نه فقره انټراګیټیو جوړه شوه. What we do is that we put the auxiliary verb in the beginning of the sentence, but here are two auxiliary verbs, so we just do the same with the first one. Has and have will be in the beginning of the sentence. Has subject and then been. For example, has he been working since morning? Has he been working since morning? د سهار نه کار کوي. And the sign of interrogation must be there. لازم سره شوه interrogative فقره. مثالونه به مخکې وروسته ورکوو. سره د ویډیوز ستاسو دپاره هغه ډېر مزیدار جوړ شوي دي، سو زموږ سره د ویډیو د آخر پورې اوسئ. که یو فقره کې فرض کا په ډبل یو کوېسچن مارک باندې انټراګیټیو جوړ شوي هم د هغې سره به موږ څه کوو. فور ایگزامپل how, when, where, why, who داسې قسم الفاظ باندې یو فقره سوالیه جوړه شوي انټراګیټیو جوړه شوي نو د هغې سره به موږ څه کوو. فور ایگزامپل this one, how long have you been working here? تر څومره وخت نه دلته کار کوې؟ how long have you been working here? how, when, where او who, which
where داسې الفاظ چې کله راځي هغه موږ د فقرې په اوله کې لګو او د هغې نه وروسته به بیا هم فقره زموږ سره سوالیه وي. که تاسو وګورئ how long د دې فقرې نه کټ کړئ نو بیا هم فقره سوالیه ده. have you been working here؟ ته دلته کار کوې. how long have you been working here؟ تر څومره وخت نه دلته کار کوې. مطلب که how when where دا زموږ سره دا الفاظ راشي نو د هغې نه علاوه به هم دا فقره انټراګیټیو وي. او چې کله دا الفاظ پکې موږ ولګوو نو تاسو دا خیال دا یاد ساتئ چې دا به موږ د دې نه وروسته بیا هم موږ هیلپینګ ورب مخکې کوو. هغه په هر یو ټنس کې وي، یوازې دا ټنس نه بلکې په هر یو ټنس. فار او سنس به هم په کوم ځایونو کې استعمالوو. دې کې لږ اکثر خلک غلطېږي. فار او سنس خو موږ دا یاد کړي چې پیریډ آف ټایم او پوینټ آف ټایم. خو څه مطلب دی دی پیریډ آف ټایم د فار موږ فار استعمالوو. پیریډ هغې ته ویلی کېږي چې یو خاص مدت نه د یو خاص ټایم پورې موږ ذکر کوو. مثلا موږ وایو فور 2 hours. 2 hours به داسې وي که موږ د اوس خبره کوو چې فار ایگزامپل اوس د 3 غنټو نه باران وریږي او اوس فار ایگزامپل 5 بجې وي. د دې مطلب دا دی چې د باران په 2 بجې شروع شوی دی، د دې 5 بجو پورې وریږي سټارټ دی. خو هغې ټایم ذکر په دې کې مونږ نه کوو، مونږ صرف دا پیریډ بیان کوو چې د دومره پیریډ دپاره دا باران وورېدو. for 2 hours یا for 3 hours. it has been raining for 2 hours. یا مونږ وایو چې د یوې هفتې نه. یو هفته داسې زموږ سره یو څیز دی چې په هغې کې مونږ هغه کم پوینټ آف ټایم چې دی دا بل چې سنس مونږ استعمالوو د پوینټ آف ټایم دپاره استعمالوو. په دې کې مونږ پوینټ ذکر ونه کوو چې یاره دا هفته د کوم ځای نه شروع شوي ده، موږ پکې دغه ذکر نه کوو. څنګه چې موږ په دې 2 hours کې یا په 3 hours کې موږ د هغه ټایم ذکر شو نه کوو چې موږ د 3 بجو نه شروع کړی دی، دا باران د 3 بجو نه شروع شوی دی او که د 5 بجو نه شروع شوی، خو بلکې موږ ول صرف هغه پیریډ بیان کوو. داسې فار ا ویک کې موږ هم هغه پیریډ بیان کوو چې یو ویک پیریډ دی. دا هم پکې دا ذکر اوس نه دی کړی چې دا ویک د کوم ځای نه شروع شوی، دا د جمعې د ورځې نه شروع شوی او که دا د هفتې د ورځې نه شروع شوی. we don't need to discuss that. period of time یا for 40 years for 9 months something like this. د دې برعکس سنس موږ په هغه ځای کې استعمالوو چې کوم ځای کې پوینټ آف ټایم ذکر شوی. پوینټ آف ټایم دا چې موږ هغه سپیسیفیک ټایم پکې ذکر وکړو چې مطلب د کوم وخت نه دا کار شروع شوی دی. مطلب سنس مارنینګ دې مطلب دا چې د سهار نه نن د سهار نه دا کار شروع شوی دی، نو موږ پکې هغه خاص ټایم ذکر کړو، سپیسیفیک ټایم ذکر شو. په پیریډ آف ټایم کې د سپیسیفیک ټایم ذکر نه و چې د کوم وخت نه دا کار شروع دی، بلکې د هغې پیریډ موږ صرف بیان کوو. په سنس کې به موږ د هغې سپیسیفیک ټایم ذکر کوو چې د کوم وخت نه شروع شوی دی. سنس مارنینګ یا سنس 8 o'clock. تاسو کال ته وګورئ for 2 hours موږ ووایو، موږ هلته کې د ټایم ذکر نه و کړی، دلته کې د ټایم ذکر پکې وشو چې د 8 بجو نه باران وریږي، د 8 بجو نه کار کېږي، د 8 بجو نه سټډي روانه ده، something like this. یا since last month اوس د تېر شوي میاشتې نه، مطلب موږ دا میاشت چې کومه شروع شوې ده د دې نه مخکې چې دا کومه میاشت وه د هغې نه دا کار سټارټ دی. since Monday د تېر شوي منډې نه دا کار سټارټ دی. since 1996 یو کال ذکر موږ وکړو، مطلب د یو خاص ټایم ذکر کېږي نو موږ به په هغې کې سنس استعمالوو. ها راځو present perfect continuous tense کې موږ کوم signal words استعمالوو. په دې کې signal words استعمالېږي زموږ سره for example all day ټوله ورځ، the whole day ثابته ورځ، دا signal words موږ استعمالوو. for example I have been working all day, she has been studying the whole day, something like this. یا هم پکې how long د question دپاره استعمالوو. how long have you been working تاسو مخکې یو sentence ویلو. او of course sense and for خو پکې لازم signal words استعمالېږي. اوس راځو چې کوم اهم څیز دی، the most important thing, that where and how and when do we use this tense. present perfect continuous tense په کوم ځایونو کې موږ استعمالوو. په دې کې به موږ یو 3 حالات وایو چې په هغې کې به موږ present perfect continuous tense استعمالوو. د یو 3 situations دپاره به موږ دا استعمالوو. په هغې کې نمبر 1 situation دی unfinished actions. هغه actions چې هغه ختم شوي نه وي، تېر شوي وخت کې سټارټ وي تر اوسه پورې جاري وي، موږ به د هغې لپاره present perfect continuous tense استعمالوو. unfinished actions دا فرست یوز دی د tense دپاره. هغه کار چې په تېر شوي وخت کې سټارټ وي تر اوسه پورې جاري وي. something which has been started in the recent past and it is still continuous. So for example, I have been living in London for 2 years. زه د 2 کالو راهیسې په لندن کې پاتې کېږم.
I have been living in London for 2 years. Wo kaalu rasi pa London ki paate kegam. Another example. She has been calling you for last 2 hours. अगर तेरे शिवी 2 घंटों रासी ता फोन कई तो फोन न छुते या तो जवाब न रखे something like this. She has been calling you for last 2 hours and you don't pick off the phone. Why don't you pick up the phone? She has been calling you for last 2 hours, something like this. She has been calling you for last 2 hours. अगर तेरे शिवी 2 घंटों रासी ता फोन कई. Or like this one. It has been raining since 3 o'clock. It has been raining since 3 o'clock. The drew ganto rasi baran warigi. Sorry, the drew bajona baran shoro. The drew bajo rasi baran warigi. Matlab washum da jari de. Like this one. Here is another example. You see a doctor or a nurse. We say that she has been working in this hospital since I was 18. She has been working in this hospital since I was 18. So da tala sukalum chi da padi hospital ki kar kai. Since I was 18. So da tala sukalum since I was 15. So da pinzau kalum chi da ga wakhna da padi hospital ki kar kai. Da zam sara wo lawalane use chi da unfinished actions da para mga da istimal. Da chu goru dveme use chi da mu dvem कम कार द पार इस्तेमाल हो वेम कार बदाई वी चिमगा कला जमगा ज़्याद फोकस पर टाइम बानी तस पतियर्शी फ़िक्रों की मुकदल च टाइम ज़िक्र पकड़ा गलो खो चिकला जमुन सरा द टाइम ज़िक्र लाज़िमी वी नुपाग सूरत के मुगा हम present perfect continuous tense इस्तेमाल हो present perfect continuous tense का द टाइम ज़िक्र पकड़ने वी नुबिया खुद द present perfect continuous tense ज़रूरत हम पाती नहीं बियामुंगा दागे पारे present perfect या present continuous tense इस्तेमाल हो लेकिन वो बारन वरीगी it is raining हम वो ये 2 घंटों ना बारन वरीगी नो बिया it has been raining since 2 o'clock या for 2 hours things like this so which them sort of the time zikr we when the main focus is on the length of the time we use present perfect continuous tense. For example, look at this video. Here is a person who is working very hard and I'm saying that don't taunt him. He has been working since 8 in the morning. Don't taunt him that makarega. He has been working since 8 in the morning. Oh sada to bajuna kar kai. That karega ma sada to bajuna ala gya ajaz kar kai. To tabiyam karegi. Don't taunt him. He has been working since 8 in the morning. 8 in the morning ragala de 8 pe hum ragala de dwana dasi alfaz di jam the specific time zahira inumga istemal kar he has been working since 8 in the morning aw sarda to bujunga lagya da kar kai to diyam kare. Another example, look at this girl, she has been studying. She has been studying for 3 weeks for this exam. The exam de the exam the para the drew haftona lagya the study kai. She has been studying for this exam for 3 weeks. The drew haftona lagya da apadevani the study kai. Us padi ki da for 3 weeks chi de mangala de para da fikra weli da mostly. Can study hall kai ya jari da. Hum udasim wala she is studying. Present continuous tense ngam wala shu. The time zikr pakra gala mostly chi the time zikr pakra shi. We have present continuous tense नहीं इस्तेमाल हो बल्कि present perfect continuous tense इस्तेमाल हो. दसम सरद वे में use वो चिमगा the length of time द पारा मतलब चिकरा the time जिकर राशि चिमगा present continuous पजे बने present perfect continuous tense इस्तेमाल हो. दे में use दे फरदा दे चिमगा the temporary habits या situation द पारा इस्तेमाल हो. सो मतलब दारजी आदत या हालत द पारा में द इस्तेमाल हो. चिकला ये उकार दासी हुई चाहा पतिरशी वक्त जारी हुई वसम शुरू हुई ख्वागा temporary दागे मतलब दावी चे मंगा पदे की the how long सही जवाब नशवर पड़ा मतलब द सुमर वक्त ना दागे सुमर वक्त पूरा जवाब पदे की नहीं दासिम नशवेला since morning दासिम नशवेला since 2 o'clock या since 1 week 2 weeks something like this दा पके नशवेला दागे पसे पदे में मंगा लफ्ज़ इस्तेमाल हो recently अदे यूज़ हम दरे तीर शो दो पशांति दे हो पदे की मंगा सिर्फ the specific यादा period of time zikr nishu kawala.
for example څوک ماته وایي چې یاره تا ډېر ښکلي مسلز جوړ کړي دي څه ورزش دې شروع کړی دی زه د هغې لپاره دا وایم چې یاره ماته خو دومره پته نشته چې څومره وخت نه زه دا کار کوم بلکې زه نن سبا دا کار ډېر زیات کوم for example I have been going to the gym a lot recently زه نن سبا recently مطلب نن سبا یا په دې تېر شوي وخت کې په دې وخت کې زه جیم ته ډېر زیات ځم په دې وجه باندې ما مسل جوړ کړي دي ورزش کوم something like this or you can say that I have been working in the shop for 3 years but I hope to find something else soon I have been working in the shop for 3 years زه 3 کالونه په دې دکان کې کار کوم but I hope to find something else soon خو زه دا امید لرم چې یاره به better ماته څخه جاب میلاو شي دا امید لرم مطلب دا دی چې دا یو ټمپرري دی دغه ټمپرري حالت لپاره عادت لپاره موږ هم دا ټنس استعمالوو زموږ سره دا دریم یوز و چې کوم تاسو وکتلو چې موږ present perfect continuous tense د temporary habits او د situations لپاره استعمالوو مونږ درې داسې حالات ویل چې په کوم کې present perfect continuous tense استعمالي نمبر 1 و unfinished actions هغه کار چې تیر شوی وخت کې جاری وي تر اوسه پورې جاری وي لا ختم شوی نه وي دویم دا چې emphasizing length of time چې مونږ کله the length of time مطلب the time the length د اوږدوالي یا د کموالي په وجه باندې مونږ دا tense استعمالو بل دا چې دا temporary habits لپاره مونږ استعمالو یا د situations لپاره استعمالو راځئ چې وګورو چې how the native speakers use this tense آیا native speakers دا خپل ژوند کې استعمالي کنه استعمالي here is a video you have to watch the video till the end How long has Phelps been doing this? I've only been doing this for 3 years. I've been thinking how dangerous it would be. I've been thinking, and I'm gonna do it, Carmen. This is your shadow. I'm very interested to find out who's been doing her taxes the last 4 years. How long you guys been doing it? Oh, and the nurse has been working so hard. تاسو وکتلو چې د موویز نه یو څو کلیپس ما راغستي وو چې په دې موویز کې مطلب ډایلاګز دي د 2 یا 3 کسانو په منځ کې او هغو دا ټنس استعمال کړی لاندې سبټایټلز موجود وو که څوک پرې نه پوه شئ دوباره دغه لږ ریوایند کوئ او دا بیا وګورئ تاسو به په دې باندې پوه شئ دا زموږ سره present perfect continuous tense so thanks for watching it was your host Fazal Akbar please don't forget to subscribe and also press the bell icon so that you may notified when a video is out